کلمه ویلا رونو دا حالو د دې خلکو چې کله وې نبی کریم لا کسان راویست چې رواره زمونږ لیونی شوی دی کله به سوی لیکن زار شم د قرآن په حقانیت او صداقت باندې واقعي چې د الله کلام دی واقعي چې خوندور کلام دی واقعي چې مؤثر کلام دی هم دغه دشمنان ابو سفیان ابو جهل اخنس بن شریق چې کله بشپش ولا يتسللون الى بيت النبي في ظلمة الليل دشپی پتیاری کی بدو د کور نه امام الانبیاء کور تروان شول س تک تور تیار بوا دی به د کور نه روان شو سلا تاسو به چې سلا بتلا راشه واره دروازه فتوی لګولو والا دروازه بدر دی ویلو والا روان دی امام الانبیاء کور ته پنی مشپکه زکا چې د الله نبی با پکور کی ولاړو په منځ او پچغه به د الله قران وی دا مشرکان به د سحر پورې ولاړو اورېدو به دی اورید لا غوښه ځوانانو زما ملګرو غوښه چې د الله نبی با قران وی دی بشپر روغ تیر شو پزان بن پیدا سحر دا سلور واړه دا روانیږي پچو کې رايو دی شول چې سحر شن یو بلی ولیدا ابو جهل ګوري ابو سفیان تا ابو سفیان ابو جهل تا ګوري اخنس بن شریق دی دو دواړو تا ګوري یو بل ته وی چرته راغلی وی ایو سر کا تکړل روغونه وی ابو جهل وی رښتیا خبره درته کوم وایا کنه چرته راغله یوسف خو بس آرام نه راتلو د نبی علی السلام قران اوریدل راغله صفا خبره کوم زه خو ټول شپه می دغه قران ته تیر کړه ابو سفیان وی په الله می قسمی زوم دغه راغله اخنس بن شریق کوئی چې ها زوم دغه ته ولاړم د دیوال نه بار دریوالو چې یو بل ته وکتل چې ټول ورځې بدر دی او د شپې دغه شانتي عالی یو بل ته وي آینده مرازه کدي خلکو ته پته ولګي دا خلک به څه وي چې تاسو مونږ ته سوې په خپل تلی یلته یې ټیک تا نه برازو واده وکړل لاړل دوی مشپدا شپچ تیر شوا سحر کیگی چی گوری چوکی بیا دا سلور والا بیا راجا مشیدی سلورم نم زمازین کی بیا راجا مشیدی اس کتا کتا گوری ابو سفیان وی ابو جہل تا رشتیا در تویم زخو ذکر عالم ما تا پتوا چی دی نورو وعدہ کڑی دا دون رازی چی دون رازی نو زمادت لو چاہتا پتہ لگی نو ابو جہلوی زما پزڑکیم دکا خیالو چی دت دے نرازی زب ورشو پا درے مشپا بیا دغا حالو چی دغا حالو پچو کی کینا سوی لاس کی دے آہدیو کو چی نن بعد مرازے کنا خلق با طول لار شده دا دین تا عرض میں دا کو پی خبر والا ہو چی قرآن کی دمر خوندے چی نیمش پدا او دشمن او منکر دا قرآن دے خودے دا بستری نا راپاسی او زید پیغمبر دروازے نا بہر والار دے اوری خوص خوند ورطرسی او کنا نسومر خوند دے قرآن کے کلم چې د الله نه دا وغوښتو چې الله د خپل کلام د لذت ما ته لږ راکه که نه چې الله ستا د کلام یو لذت یو خوند دی دا ما ته لږ را نصیب کړي چې کله درته الله هغه نصیب کو بس ټول لذتونه به درته ختم شي په دې خوند به مست یې بیا رونو مونږ دې ملکی ګرځو اکثر زګورم چې چرته زما
نو بس یا د قرآن د درس افتتاحي یا اختتامی یا د حفظ ختم یا د ناظری ختم یا د ترجمه ختمی اکثر زما عنوانا زملګرو ته داوی متاسو